کوم ما سره اصل کې چې ټرمینل سپیډ یا ټرمینل ویلاسټي د خبره باندې پوه شئ کنه نو دا ډیپند په څه باندې کوي ریډیوس باندې کوي ډنسټي اف د میډیا باندې کوي ګریویټي الریډي ګریویټي ډیو ټو ګریویټي دا راځي کته ایټا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ once again a very warm welcome to all of you to the platform of Prime Career Coaching Academy شرینګل اچھا جی موږ چپټر نمبر 6 شروع کړو چې کوم فلوئډ ډاینامکس دی او فلوئډ ډاینامکس کې نن چې زموږ کوم ټاپک دی هغه دی ټرمینل ویلاسټي اوکې د دې مخکې موږ سټوکس لا ویلې و ما تاسو ته دا ویلو چې سټوکس لا اصل کې تاسو ته د ریزسټیو میډیم کې چې کله یو جسم حرکت کوي موومېنټ کوي دغه په باره کې تاسو ته یو پراپر میتھمیټیکل ریلیشن درکوي ما تاسو ته ویلو چې ډریګ فورس مثال په تور باندې یو فلوئډ دی فلوئډ الریډي تاسو پیژنئ یارانو چې فلوئډ څه ته وایي دا چې کومه لیکوډ کې دی شي لیکوډ یا چې کومه څه کې دی شي دا ګیس کې دی شي اوکې لیکوډ اور ګیس دا کې دی شي خبر باندې پوه شئ کنه اوس لیٹ سپوز یا گیشیس میڈیم کنسیڈر کا یا لیکوڈ میڈیم کنسیڈر کا ډیپینډ خو پتا باندې کوي نو مثال په تور باندې ما یو لیکوډ میډیم کنسیډر کو یا مې گیشیس میډیم کنسیډر کو چې کومه سره ما لیټ سپوز دا یو ولدا په دې کې سره باندې دي او بر باندې خپل ویسکوسټی ده دی په دې کې چې کومه اوستریکل آبجیکټ چې کومه دی د ډایرکشن کې روان دي نو خامخا دی فلوئډ یا دی لیکوډ د وجه نه په دې باندې وسلېږي ډایرکټ فورس بلکې مزاحمت به پیش کیږي خبر باندې پوه شئ کنه نو دلته اصل کې ما څه ویلو چې ډریګ فورس اصل کې ډیپینډ په څه باندې کې ویسکوسټی اف د فلوئډ باندې ډریګ فورس ډیپینډ کوي ریډیل ډسټنس اف د آبجیکټ اوکې چې د آبجیکټ ریډیوس څومره دی یعنی ډایمیټر یې څومره دی او دغه شان دا ډریګ فورس ډیپینډ کوي ویلاسټي اف د آبجیکټ باندې نو بیا چې دا درېونه ریلیشنز تاسو کمباین کړو نو څنګه راته چې ډریګ فورس ویل بی ډایرکټلی پروپورشنل ټوورډ ایټا آر وی او دا موږ کانسټنټ لګاو کانسټنټ ما سره ای سره برابر 6 پای ایټا آر وی اوکې د دې په اړه کې تاسو الریډي خبرې کړې دي مخکینی لیکچر کې دا تاسو ویلې دي ټیک شو نن چې زموږ کومه دی هغه ټرمینل ویلاسټي ګوره ټرمینل ویلاسټي وایي ستا د دې کنسپټ سره په دې کې به یو باډي چې کومه موشن بس کیږي یو فلوئډ کې به موشن کوي ساده خبره یا به گیشیس میډیم کې یا به په لیکوډ کې د کې به موشن کوي د کې به رواني نو دلته چې کومه یو پوینټ به داسې راځي چې په دې جسم کې به اکسلریشن څه کېږي اکسلریشن به صفر کېږي او چې اکسلریشن څنګه صفر شي نو ویلاسټي به شروع کېږي او چې کومه ویلاسټي ته موږ څه وایو ټرمینل ویلاسټي ورته وایو اوکې دا لکه مثال په تور باندې زه تاسو ته وایم چې دا مثلا گیشیس میډیم څه شي گیشیس میډیم دا وګوره دا گیشیس میډیم ټیک ده مکمل مالیکول دی وګوره ټول مالیکول دي خبر باندې پوه شئ کنه دا گیشیس میډیم ده په دې کې ما پرې یو آبجیکټ ټیک شو د خپل اسانتیا د لپاره زه تاسو ته همیشه د لپاره وایم چې کله فزیکس کې تاسو کیلکولیشن کوئ نو تاسو به سیمیټریک باډي راخلئ تاسو به یو ریګولر آبجیکټ راخلئ نو تاسو ته به په کیلکولیشن کې اسانتیا وي نو ما یو سفیریکل باډي راواغستل چې کومې ریډیوس سره دا آر دی څه شی دی آر دی الریډي ډریګ فورس الریډي تاسو ته ګیون دی نو دلته دا جسم په دې ریزسټیو میډیم کې ښکته را روان دی خبره باندې پوه شئ کنه اوس دوه خبرې دي اولنۍ که چېرې ستاسو نه څوک سوال وکړي چې یاره دا ولې ښکته را روان دی نو تاسو به وایئ چې د دې ویټ څه شی دی ویټ ډبلیو از ایکول ټو ایم جي ماس ټایمز ګریویټي چې کومه تاسو باندې هم کلاس کې ویلې دی په دې بک کې هم تاسو ویلې دی الریډي خو د دې فلوئډ د وجې نه یا د دې ګیس د وجې نه په دې باندې بره اړخ څه لګي فورس لګي چې کومه څه وایي ډریګ فورس ورته وایي ټیک شو نو اوس څه چل کېږي چې کله دا آبجیکټ سٹارٹ واخلي نو یاد وساتئ چې په دې کې اکسلریشن میکزیمم نو ویلاسټي په دې کې سي ویلاسټي په دې کې مینیمم خبر باندې پوه شئ کنه ویلاسټي په دې کې سي دا مینیمم خطر روان دي چې چلو کې اکسلریشن میکزیمم کوي ویلاسټي څه کې دا مینیمم کوي اوکې اوس ورو اکسلریشن څه کېږي ورو اکسلریشن کمیږي او ویلاسټي څه کېږي ویلاسټي زیاتېږي ورو اکسلریشن خاصه کېږي کمیږي او ویلاسټي ورو خاصه کېږي دا سیوا کېږي ګوره چې اکسلریشن کمیږي نو ویلاسټي پسې کېږي دا به زیاتېږي اوس دلته وګورئ چې اکسلریشن داسې پوینټ راشي چې اکسلریشن په دې باندې څه شي صفر میټر پر سیکنډ سکویر نو یاد ساتئ چې کله اکسلریشن صفر شو یارانو اکسلریشن چې کله صفر شو نو په دې دلته چې کومه ویلاسټي دی ګین کړه په دې ټیم کې دی ویلاسټي د بل څه وایم د ټرمینل ویلاسټي خبره باندې پوه شئ کنه چې په وی ټی باندې څه کېږي دا ریپرزینټ کېږي دا خبره یاد ساتئ نو اوس چې کومه په ټرمینل ویلاسټي سره د جسم سره دا را روان دی د ښکته ټوورډز د ارث دې طرف ته چې کومه دی راځي ټیک شو اوس دلته مین ډیفینیشن دا دی چې ټیک دا کنسپټ دې باندې خو موږ ورسېدو کنسپټ خو بالکل کلیر شو خو د ټرمینل ویلاسټي ډیفینیشن څه دی نو دلته ویل زه ما دا لیکلی دی چې د کانسټنټ میکزیمم ویلاسټي دلته ویلاسټي وه که نه دلته کمه وه دلته زیاته خو دا میکزیمم ویلاسټي ده
نو دلته زه دې ته څه وایم چې دا څه شی دا کانسټنټ میګزیمم لکه زیات نه زیاته ویلاسټي ده کانسټنټ میګزیمم ویلاسټي چې دا د جسم څه کړه حاصل کړه اټین یې کړه حاصل یې کړه خبره باندې پوه شو که نه and maintained by an object while falling through a resistive medium پس کې دا را روانه ده چې په resistive medium کې را روانه ده ټیک شو که نه is called terminal velocity دې ته څه وایي دې ته terminal velocity وایي ګوره اسانه خبره ده مشکل په دې کې څه نشته چې لکه راکټ ساینس دی خامخا چې کومه دی نو دا سیز ګران نه دی ګوره اسانه خبره څو پوینټس دي آبجیکټ دی که نه آبجیکټ دی ریګولر آبجیکټ دی سفیریکل آبجیکټ دی اوکې دا په څه کې را روانه دی په دې ګیشیس میډیم کې دا را روان دی اوس چې دلته څنګه دی سټارټ واغوس نو اکسلریشن میکزیمم ده ویلاسټي څه ده ویلاسټي کمه ده اوس داسې راځي اکسلریشن مقدار کمیږي د ویلاسټي مقدار څه کېږي دا سیوا کېږي یو پوینټ داسې راشي چې اکسلریشن څه شي دا صفر شي نو چې اکسلریشن صفر شو نو کومه ویلاسټي ګین شوه ټرمینل ویلاسټي ګین شوه نو موږ وایو چې هغه پوینټ یا هغه نقطه چې په کوم باندې دی آبجیکټ میکزیمم ویلاسټي ګین کړه میکزیمم ویلاسټي خبره باندې پوه شو که نه چې په دې کې اکسلریشن څه شی ده صفر شو نو دغه ویلاسټي ته څه وایي دې ته وایي ټرمینل ویلاسټي چې کله دا جسم په څه کې حرکت کوي په دې ریزسټیو میډیم کې څه کوي دا حرکت کوي خبره باندې پوه شوې که نه اوس دلته مین اولنی سوال دا دی چې ټیک شو اکسلریشن خو تا صفر کړه نو دلته څه کنډیشن دی کنډیشن دا چې ډریګ فورس او د دې ویټ چې کومه دا څه شو دا یو بل بیلنس لکه ډریګ فورس از ایکول ټو ویټ خبر باندې پوه شوې که نه اوس دلته ډریګ فورس او ویټ چې برابر شو نو زه تاته چې په دې باندې نت فورس څه برابر شو نت فورس صفر برابر شو ځکه الریډي په نیوټن لا کې دا چې اف از ایکول ټو ام ا نو دلته چې اکسلریشن ته صفر کې که نه ا صفر پټ کړه اف از ایکول ټو صفر نشو یاره لکه نت فورس خبره کته کې نو نت فورس دا صفر شو نو دا په یونیفارم ټرمینل ویلاسټي سره چرته راځي دا بس مکه ته راځي د دې آسان مثال چې کومه ده کوم پیراټروپر چې ده دا چې کله پیراشوټ کوم چتري چې هغه سره دغه کولاو کی نو په دې دوران باندې ډریګ فورس پغه باندې شي هغه میکزیمم شي خبره باندې پوه شو ګوره کدا پیراټروپر بغیر د چتري نمراو دانګي نو دا خبره په خپل ذهن کې کېده وای دا بیا ټرمینل ویلاسټي ګین کوي خبره باندې پوه شو کنه خو کچری د چترۍ سره دا چترۍ کولاو کې نو ډریګ فورس اماونټ به شي زیات بشي او بیا یو پوینټ به سره شي بیا به ټرمینل ویلاسټي ګین کې دا خبره ګوره ډېره عجیبه غوندې خبره ده او دا د زه ثابتوم خبره باندې پوه شوې که نه نو دلته که زه راشم د دې پروف لا نو دې پروف څنګه دی ګورئ دلته ښه اوس داسې کوو چې مثال په تور باندې موږ به څه لیکو په پرچه کې شاباش دا ځان له ولیکئ چې لیټ سپوز وي آر کنسیډرینګ ا باډي موږ یو جسم تصور کو په ذهن کې راوستو اوکې چې دا څه کې روان دی دا په یو ریزسټیو میډیم کې روان دی لکه دلته چې کومه د ګیشیس میډیا ده په دې کې روان دی نو خامخا دوه قسمه فورسونه به په دې باندې عمل کېږي یو خو د دې ریزسټیو میډیم د وجه نه چې کومه ډریګ فورس دی دا به اپورډ ډایرکشن کې د دې د ویټ د وجه نه به دا باډي چېرته را روانې ده لاندې ډایرکشن کې خبره باندې پوه شوئ که نه نو دلته وګورئ اوس بل مین سوال سر چې په ویکیوم کې دا باډي را روانې نو بیا به صحیح نو په ویکیوم کې خو چونکې میډیم نشته هلته که نه نو چې په ویکیوم کې میډیم نشته نو هلته یو فورس نو په دې باندې لګي چې کومه د دې ویټ دی خبره باندې پوه شوئ صرف او صرف د دې ویټ به لاندې راځي خبره باندې پوه شو که نه ډریګ فورس په دې باندې سي ډریګ فورس په دې باندې صفر ټیک ده که نه اوس دلته سوچ وکړئ په دې ځای کې چې مثال په تور باندې که زه ویم چې یاره ما سره دغه جسم دی ما کنسیډر کړه ساري ما کنسیډر کړه کیمره لږه خرابه شوه ورېږه چې لږ وګورم چې کار کوي که نه کوي ټیک شو ټیک دی صحیح ده لیټ سپوز ما سره چې کومه دغه باډي ما کنسیډر کړه په دې باندې که زه د نیټ فورس خبره کوم څه خبره کوم د نیټ فورس نو که د نیټ فورس خبره پې زه کوم ډریګ فورس کوم اړخ ته دی بره او ویټ چېرته دی لاندې نو ویټ د څه د وجې نه لګي د ګریویټي د وجې نه لګي که نو زه واخلم ویټ اف د باډي ټیک شو او ماینس چې ډریګ فورس ځکه چې د ویټ د وجې نه دا باډي په دې ریزسټیو میډیم کې را روان دی او دا لاندې را روان دی نو زه څه چې ویټ اصل کې زیات دی ډریګ فورس نه دا مثلا نیټ فورس برابر شو خبره باندې پوه شو که نه نو که زه دغه ریلیشن راولم چې یاره پیر صاحب چې نیټ فورس از ایکول ټو ویټ ماینس ډریګ فورس ٹھیک شو ड्रैग फोर्स ऑलरेडी परून तक कैलकुलेट कड़े दे दो बोरे ड्रैग फोर्स ऑलरेडी कैलकुलेट कड़े दे अगर लेक्चर के चाने कतले अगर लेक्चर त वर्षय ओ वे बोरे ठीक शो नो नेट फोर्स मा सर बराबर शो नेट फोर्स पखल जबानी बोलीगा ठीक शो वेट से बराबर दे वेट बराबर दे जी दे mg बराबर दे औ दा चिको मा सरा दगा दे दा ड्रैग फोर्स जरा मसल से बराबर दे 6 पाई eta rv 6 पाई eta से शरे विस्कोसिटी द r चिकुमा रेडियस दे यानी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट of which is velocity यानी स्पीड दे जिसम ठीक शो चिकम पर रेजिस्टिव मीडियम के दे बॉडी दे ठीक शो उस दल तो सोचो गई कसर कम नेट फोर्स मा सर m बराबर दे कने बराबर और दम सर बराबर दे mg बस द टोटल वैल्यूज पर जबानी बोली का ठीक शो eta r
ٹھیک ده اوس ځکه ما چې یو باډي کله ټرمینل ویلاسټي ګین کی ګوره دا خبره ګوره دا پوینټ ډیر د کار پوینټ دی دا په خپل ذهن کې کېده وای چې یو باډي کله ټرمینل ویلاسټي ګین کی نو چې ټرمینل ویلاسټي ګین کې اکسلریشن د څه برابر شو اکسلریشن د 0 برابر شو کنه نو چې اکسلریشن د 0 برابر شو نو دلته اکسلریشن څه پټ کوم 0 پټ کوم ځای ام په خپل ځای ولیکا اکسلریشن 0 پټ کا از ایکوال ټو ام جی په خپل ځای باندې ولیکا ماینس 6 پای ایټا آر وی په خپل ځای باندې ولیکا ٹھیک شو نو m0 زار 0 از ایکوال ټو ام جی په خپل ځای باندې ولیکا ٹھیک شو ماینس 6 پای ایټا آر وی په خپل ځای باندې ولیکا صحیح ده ماینس 6 پای ایټا آر وی او ام جی ګوره دا چې کومه کوانټیټي ده کنه ماینس 6 پای ایټا آر وی دا زه د اکوالټي نه دی خو راوړم نو ماینس بس شي ماینس به پلس شي کنه نو لیکم چې 6 پای ایټا آر وی از ایکوال ټو ام جی په خپل ځای باندې پټ کا صحیح ده او دا ویلاسټي راو بس دا ویلاسټي نه ده دا بلا بچ راو باسا نو دی ویلاسټي سره چې دا نور کومه کوانټیټیز دي دا الریډي ملټیپلیکیشن کې اخوا چې سره بزي یارانو دا بزي ډیویژن لا ټیک شو کنه نو v is equal to دا ماسه برابر شو د mg divided by 6 pi eta r دا ماسه برابر شو ټیک شو دې ځای پورې ګوره دا ځان سره یاد ساتئ دا اوس په دې ټیم کې ما سره څه شو دا هم سره شو terminal velocity g is the gravity the mass of the object okay eta is viscosity and r is the radial distance of the object okay viscosity of the medium اوس دلته سوال دا دی چې ټیک دا خو یو جسم دی چې د دې ماس m دی د ګریویټي د وجه نه دا لاندې را روان دی په یو داسې میډیم کې چې دغه سره څه ویسکاسټي شته د جسم چې کوم ریډیس دغه آر دی اوکې دا خو الریډي تاسو په دې باندې لیکل کولی شئ خامخا چې په دې باندې تاسو له څوک نوټ درکړي چې لکه ولیکئ شابه وی از ایکول ټو ام جی ډیوایډډ بای 6 پای ایټا آر ٹھیک شو نو بالکل تاسو په دې باندې دوه درې کرښې خو لیکلی شئ که نه چې دا ام پیژنئ جی پیژنئ ایټا پیژنئ آر پیژنئ او سپیډ پیژنئ اوکې نو دا ټرمینل سپیډ دی یا ټرمینل ویلاسټي ده اوکې په دې کې تاسو ته چېرته اکسلریشن په نظر باندې نه راځي واحد دا دی د ګریویټیشنل اکسلریشن د وجې نه دا خبره په خپل ذهن کې کېږدوئ ټیک ده اوس ټیک ده دا آبجیکټ چې کوم را روان دی د دې ډینسټي الریډي تاسو پته شته که نه چې ډینسټي اصل کې وایي ساته نو زه به دا سایډ لږ ونه میټاو کوم خوښه مو ده ډینسټي پکې انوالو کوم ګوره ډینسټي برابر رو از ایکول ټو ام بای وی mass per unit volume is called density and m برابر د رسید رو وی خامخا وی دلته په ملټیپلیکیشن کې د اخوا چې ډیویژن لپاره کنه نو m مثلا څه برابر شو د رو وی برابر شو یعنی دا د ابجیکټ سره د ابجیکټ ماس سره د ابجیکټ سره د ابجیکټ ماس دی خو همدا ماس دی اوس ګوره وی سره وی ولیوم دی نو ولیوم اف د سفیریکل ابجیکټ دا خبره ځان سیاسه دی چې دا سفیر دی کنه سفیر په جنې چې کوم په 3 ډایمنشنز د دې شیپی 3D شیپی x y z خبره باندې پوښه لکه بال راواله فوټبال راواله دا 3 ډایمنشنل شیپ دی اوکې نو په دې کې ما فوټبال را پرې خېډه سمپل ساده خبره نو چې تاسو د هغه ولیوم ګورئ نو د هغه ولیوم د څه برابر ولیوم اف د سفیر ولیوم اف د spherical body volume of the spherical body ما څه برابر دی v is equal to ما څه برابر دی 4 by 3 pi r cube د دې ما څه برابر دی دا ګورئ ځان سره یاد ساتئ ښه دا ګورئ ځان سره یاد ساتئ او دا دوه ایکویشنز راوړم لیټ سپوز دا ما سره 1 شو دا ما سره 2 شو دا ما سره 3 شو دا ما سره 3 شو اوکې آسان کار دی انا ما فی مشکل بالکل آسان کار دی نو سے چې پوٹ ایکویشن 2 and 3 and 1 په 1 کې زدا پوٹ کوم ټیک شو نو ګورئ دا ها پوټینګ وکړه اول نمبر خبر خود سی کو چې اول نمبر دا ډینسټي د پټ کو سي دا نو v از ایکوال ټو v ور سپیډ ده تاسو به ورته کې کنفیوز کیږئ نه ماس به څه پټ کا رو v پټ کا g په خپل ځای باندې پټ کا ډیوایډډ بای 6 پای ایټا r دا پټ کا ټیک شو لکه دې کې به کنفیوز کیږئ نه چې v ګوره کټ کیږي نه دا خبره په خپل ځین کې کېده دا v سپیډ ده او دا v چې کومه دا ولیوم ده اوس دلته څه کوم کنه چې لکه دا ولیوم آیسولیټ کوم چې تاسو ته مشکل نه ټیک شو نو ګوره ما چې په کیمرا کې ما سره درټولو نه دا لوور پارت د بورډ راځي کنه راځي بالکل لوور پارت ما سره راځي په بورډ کې ټیک دا نو سره چل کوم کنه ګوره دا توجه چې دلته سره کوم چې v از ایکوال ټو دا سپیډ د ټیک شو دا ولیوم آیسولیټ کا ټیک شو دا نو رولی کا رو g بای 6 پای ایټا r ٹھیک شو ولې مې آیسولیټ کو ځکه چې وس دا 3 نمبر ایکویشن دلته د ولیوم په ځای باندې پټ کوم ټیک شو نو دلته وګوره v از ایکوال ټو دا پټ کا ځه 4 بای 3 ټیک شو پای r کیوب n 2 رو g بای 6 پای ایټا r په خپل ځای باندې ټیک شو r کیوب دی کنه دا یو r د r سره کټ کړل ته 2 پاتې شو دا کیوب دی ګوره ها ټیک شو پای د سره کټ شو پای سره کټ شو ټیک شو ما سره نور څه کټ کیږي ما سره نور څه نه کټ کیږي البته 2 2 4
او 3 دونه چې دا ما سره د سیکټ کیږي ټیک شو نو دا ما سره لر چې 2 ها یو r سکوير پاتې شوی دی کنه r سکوير رو په خپل ځای او g په خپل ځای او لاندې ما څه پاتې شوی دی 3 پاتې شوی دی ټیک شو کنه او ایټا ما څه پاتې شوی دی ټیک شو او دلته چې دا دین ما څه پاتې شوی دی رښتیا نه دلته په دې بریکټ نه بهر ولیکو 1 بار پاتې شوی دی صحیح ده دغه 2 هم الریډي لیکل دی کنه او دا 3 لاندې ولیکي ټیک شو نو دلته اوس سوچ وکړئ چې دلته 2r سکوير رو g ډیوایډډ بای 3 3 9 ایټا 9 ایټا اوس دغه ایکویشن زلی کوم دلته هله د چې تاسو پوه شوي یارانو ګوره دا خو د ولیوم ویلیو ما نوٹ پټ کړ صحیح ده کنه 4/3 پای r کیوب پای د پای سره کټ شو r کیوب د نو دلته r د r سره کټ شو د r سکوير پاتې شو 3 2 9 2 2 4 نو دوه مې الریډي لیکل دا r سکوير مې لیکل دی رو مې لیکل دا g مې لیکل دا ټیک شو نو 3 3 9 او دلته یو ایټا پاتې شوی دا مې نو لیکل الته مې ولیکل ټیک شو نو زه به دا ساید میټاو مخه لګوندې دا ځنه د تاسو میټاو چې دا ایکویشن پکې دلته ولیکم خو هم دا نو دا ساید معمولی شانتي زه د لګړ چوکم ټیک شو نو ما سره چې کومه ټرمینل ویلاسټي رااله ما سره برابر شو 2r سکوير ټیک شو رو g ډیوایډډ بای 9 ایټا دا ځان سره ګورای یاد ساتي دا ګورو نه ده دا ګورو ډېر اهم ګورو دی دا چې کومه ما سره اصل کې چې ټرمینل سپیډ یا ټرمینل ویلاسټي ده خبره باندې پوه شوي کنه نو دا ډیپند په څه باندې کې ریډیوس باندې کې ډینسټي اف د میډیا باندې کې ګریویټي الریډي ګریویټي ډیو ټو ګریویټي دا راځي کته ایټا چې شری ویسکاسټي ده اوکې دا نو دلته چې کومه دا ټرمز دي دا ټرمز یا ټرمینل ویلاسټي په دې ټرمز باندې څه کې دا ډیپند کوي خبره باندې پوه شوي کنه دلته وګورئ نو خامخا دلته کزه به مچ پیر سے بعد آبجیکٹ سائز ټیک شو دا په ډیپند کوي ځکه چې سایز که زیاتېږي r به څه کېږي زیاتېږي که مطلب دا ورکوټ یې بال دی نو د دې r سره کم دی خو که دا غټ بال دی نو r سره r زیات دی نو چې r زیاتېږي مطلب سایز چینج کېږي ټرمینل ویلاسټي د دې ویلیو به دا به هم چینج کېږي ټیک شو که نه دا شان په څه باندې ډیپند کوي ډینسټي باندې ډیپند کوي ډینسټي اف د میډیا ټیک شو کوم ته چې موږ رو وایو ټیک شو د دې نه علاوه دا په ګریویټي ډیپند کوي ټیک شو که نه ګریویټیشنل اکسلریشن چې کوم ته موږ g وایو اوکې او ویسکاسټي اف د میډیا باندې دا څه کې دا ډیپند کوي چې کوم ته موږ ایټا وایو د دې نه علاوه سایز چې راغلو سایز کې کومه آبجیکټ اورینټیشن هم راځي پوزیشن هم راځي خبر باندې پوه شئ کنه چې باډي څنګه ده خبر باندې پوه شئ کنه نو دلته ټرمینل ویلاسټي په دې سيزون باندې څه کې دا ډیپند کوي اوکې دا تاسو په کتاب کې اوس یو بل اهمه خبره ده چې لیټ سپوز کې یو کس دی دا بغیر د پیراشوټ نه چې کومه ځان را پریدي په هوا کې لکه جاز نه راودانګي د قشان او په هوا کې ځان را پریدي نو تقریبا 12 سیکنډ پس دا په 100 میټر فاصله توې کې 450 میټر او چې 12 سیکنډ پس 450 میټر فاصله توې کې نو دا بس ته ورسې د ټرمینل ویلاسټي ته ورسې ته ورسې ټرمینل ویلاسټي ته بدا ورسې خو زه تاسو ته خیمه یو ګرافیکل ریپرزنټیشن چې دا به تاسو भरपूर طریقې سره انجوای کوي او انتهایی به انجوای کوي ځکه چې ټرمینل ویلاسټي الریډي تاسو ته ځان په دې ټرمز باندې تاسو څه شو په دې ټرمز باندې تاسو پوه شو چې یارانو ټرمینل ویلاسټي ګین کیږي څنګه هله ګین کیږي چې کله اکسلریشن شي اکسلریشن 0 ته راشي او ویلاسټي میکسیمایز شي اکسلریشن شي دا خبره ځان سره یاد ساتئ اکسلریشن 0 ته راشي اکسلریشن 0 ته راشي بیخي کم شي 0 ته راشي 0 ته او ویلاسټي شي دا میکسیمایز شي اوکې دا نو دا ټرمینل ویلاسټي اصل کې میکسیمم ویلاسټي دا چې دا یو آبجیکټ اټین کوي یو آبجیکټ حاصلې چې کله دا په یو ریزسټیو میډیم کې څه کې دا حرکت کوي خبره باندې پوه شوي کنه اوس راځم ګرافیکل ریپرزنټیشن ته چې تاسو ته ګراف وخم چې لکه پیرانو ګراف کې څنګه چل کېږي نو دا انتهایی آسان کار دی مثال پتور زه دا سایډ میټاو کوم کنه جدا سایډ میټاو کو اوکې دا ځکه چې الریډي تاسو نوټ سمخلې تاسو باقاعده تور باندې لیکچر هم انجوای کوئ او تاسو بنوي چې فزکس ګران دی فزکس اس قسمه ګران بیا په دې کې نشته ها پوئټری دا نیچر خبر باندې پوه شئ کنه فلسفي دا نو خامخا په دې باندې به ځان پورا رسوي پورا خو به هیڅ کوم نه رسي په دې کې څه شک نشته خو کوم چې تاسو نو وس خبرې دي هغه به خامخا کوي ځکه نالج د سیس د په نالج کې ګوره څوک پرفیکټ نشته یارانو ټیک ده کنه نالج همیشه د پاره مونږ به کوشش دا کوو چې نه ځان له ګروګان جوړ نکو بلکې زده کړې کوشش وکړو تاسو نه زده کړو مونږ د یو بل نه زده کړو خبره باندې پوه شئ کنه نو دلته اوس څه چل کو چې یو ګراف جوړو ټیک شو ګراف انتهایی ایزی دی ګراف څنګه دی یله کله سپوز دا مسره ایکس ایکسس دی دا مسره واي ایکسس دی په دې باندې ما واغسته ټایم په دې باندې ما واغسته ویلاسټي اوکې دا او دا هغه پوینټ دی چې په کوم باندې یو آبجیکټ ټرمینل ویلاسټي ګین کوي ټیک شو نو دا آبجیکټ روان شو ګورئ دا آبجیکټ روان شو ټیک شو کنه روان شو دا چې کومه میکسیمم په
په دې پوینټ باندې څه چلو شو په دې پوینټ باندې اوس څه چل کیږي کنه په دې چې وی ټی گراف دی وی ټی گراف الریډي د سلوپ تاسو څه درکې اکسلریشن درکې کنه نو دلته اوس سلوپ چې کومه ختم شو بالکل سټریټ شو نو ګوره دلته اکسلریشن شته سلوپ شته کني شته ګوره سلوپ شته خبر باندې پوه شو کنه دا ګوره دلته دا سلوپ دی نه دلته سلوپ شته نان یونیفارم ویلاسټي د خل کنه اکسلریشن مقدار ورو څه کیږي اکسلریشن مقدار ورو کمیږي خل لري زیرو سایډ تر باندې ګوره زیرو سایډ تر باندې خبر باندې پوه شو کنه چرته باندې زیرو سایډ او دا هغه پوینټ دی چې دلته اکسلریشن تقریبا ختمه ده ګورئ نو سلوپ څه شو سلوپ دلته زیرو شو چې سلوپ زیرو شو اکسلریشن شو زیرو شو چې اکسلریشن زیرو شو نو ویلاسټي څه شو وس ویلاسټي چې مردا میکسیمم ویلاسټي دی باډي اټینډ کړه ټیک شو کنه میکسیمم ویلاسټي چې کوم ته موږ سوایو ټرمینل ویلاسټي ورته وایو ټرمینل ویلاسټي نو کچرته دا تاسو په پرچه کې کوي نو یادو ساتئ ګراف ګوره انتهایی لاسنده او د ګراف نه ما تاسو ته ویل چې ګراف نه وګوره یریږي قطعا نو خبره باندې پوه شئ کنه نو دا ګراف الریډي تاسو ته دا ظاهري چې ټیک ته یو جسم چې کومه دی روان دی اکسلریشن په دې کې شته خو یو پوینټ د سره چې په دې کې اکسلریشن څه شو صفر شو ځکه چې سلوپ دلته صفر شو ټیک دا نو چې اکسلریشن صفر شو نو میکسیمم ویلاسټي د اټینډ کړه خبر باندې پوه شو کنه الریډي دغه د څه اوس د دې ځای نه چې ښکاره دا باډي را روانه ده د دې مطلب دا شو چې دا به اوس په کومه ویلاسټي سره راځي دا به راځي په ټرمینل ویلاسټي سره څه سره به راځي ټرمینل ویلاسټي سره ټیک ده کنه اوس راځم یو بله خبره درته کوم هغه خبره ګوره انتهایی اهمه ده زه یو سړی کنسیډر کوم یو فوجي کنسیډر کوم چې دا فوجي بغیر د پیراشوټ نه راځي اوکې دا او بیا چې کومه کومه ټیم کې پیراشوټ دا کولاوي دغه سره څنګه چل کیږي نو راځم هغه ګراف هم تاسو ته واضح کوم خو لږ دا بورډ میټاوم ټیک ده نو ګورئ یارانو دلته الریډي دا ګراف ما جوړ کړی دی ما چې تاسو ټایم بچت کما او لیکچر ډیر اوږد نشي ټیک شو نو ګوره دا ما ایکس اکسس اخیستلی چې کوم باندې زه اخلم ټایم او دا مې واي اکسس اخیستلی په دې باندې زه اخلم وي اوکې وي ټي ګراف الریډي تاسو ته څه درکوي اکسلریشن درکوي لیټ سپوز تاسو داسې تصور کوئ چې دلته هیلیپیډ دی یا چې کومه هلیکاپټر دی ټیک شو که نه ټیک شو او هلیکاپټر ورپسې زر ولېږه ستا مننه خبره ده ها د دې نه چې کومه یو فوجي راټوپ کړه څه شی وکړو یو فوجي ته راټوپ کړه ډایرکټ ټیک شو پیراشوټ یې کولاو کړی نه دی چې پیراشوټ یې کولاو کړی نه دی تقریبا د صفر نه والا دا چې ځي تر د 52 میټر پر سیکنډ 52 میټر پر سیکنډ یا ساز چونکې دا ویلاسټي د وای ایکسس نه زه بس اخلم میټر پر سیکنډ د دومره کوریج نه پس په ډریګ یعنی په ريزسټیو میډیم کې دومره اکسلریشن نه پس دا پوینټ داسې دی چې په دې پوینټ باندې دا څه ګین کی ټرمینل ویلاسټي ګین کی څه ګین کی ټرمینل ویلاسټي وذ اوټ پیراشوټ ښه دا ګین کی نو دا اوس روان دی خبره باندې پوه شو که نه دا اوس روان دی دغه شان پوزیشن سره کانسټنټ ویلاسټي سره دا روان دی خبره باندې پوه شو تقریبا 52 میټر پر سیکنډ باندې چې کومه دا څه ګین کی دا ټرمینل ویلاسټي د څه دا میکسیمم ویلاسټي د څه دا میکسیمم ویلاسټي د ټیک شو اوس چې چلو کې چې په دې پوینټ باندې دا پیراشوټ څه کې پیراشوټ اوپن کی نو چې پیراشوټ اوپن کی نو اوس چې چلو شي او اکسلریټ کېده کنه چې اکسلریشن دلته څه کېده اکسلریشن دلته زیاته و خو وذ اوټ پیراشوټ د اکسلریشن ټول نه کم شو نو ویلاسټي څه شو ګین شو اکسلریشن څه شو په دې پوینټ باندې زیرو شو اوس چې کله دې پیراشوټ اوپن کړ نو اوس اکسلریشن نه اوس ډیسلریشن سٹارټ شو وګوره د باونه د خبر اوس لاندې را روانه ده خیال دی نو دا چې دا ډیسلریشن دی څه شي دا اکسلریشن خیال دی او دا څه دا ډیسلریشن شو ځکه چې پیراشوټ یې کولاو کو لکه اوس دې ځای نه پخکا باندې څه کولاو کو دې پیراشوټ کولاو کو څه کولاو کو پیراشوټ یې کولاو کو ښکته را روان دی خبره باندې پوه شو کنه نو اوس باډي څه کیږي دا باډي چې باندې به ډیسلریټ کیږي نو یو پوینټ به دې راشي ته کې مزید نور ډیسلریشن ختم شي دا به میکسیمم څه ته ورسي سټډي سپیډ په دې پوینټ دا پوینټ تقریبا زوایم چې مثال په تور باندې ما سره دا څه شی دی ما سره دا دی په کم 15 میټر پر سیکنډ 15 میټر پر سیکنډ یعنی دلته چې دا راورسېدو نو داسې شی سټډي سپیډ سره دا روان شو ډیسلریشن پکې څه شو ډیسلریشن پکې زیرو شو نو بیا چې کومه میکسیمم ویلاسټي څه شو میکسیمم ویلاسټي ګین شو خبره باندې پوه شوئ کنه نو دا یاد وساتئ چې دلته ما دوه ابجیکټس یو قسم له دغه کړي دي یو چې کومه پیراټروپر دی هغه بغیر د پیراشوټ نه په دې پوینټ باندې دی سټډي سپیډ حاصل کو یا ټرمینل ویلاسټي ګین کړه او چې کله پیراشوټ اوپن کړو دا څه شو دا ډیسلریټ شو نو چې ډیسلریټ شو په دې پوینټ باندې چې کومه دی تقریبا په څومره ټایم کې دا 50 دی کنه زه مې لیټ سپوز 80 مثال درته وایم 50 دی دا چې کومه لیټ سپوز 51 دی او دا 52 دی ټیک شو کنه نو په 52 سیکنډ پس چې کومه پیر سیو دا دوباره چې کومه ټرمینل ویلاسټي ته شو ټرمینل ویلاسټي دی واپس ګین کړه خبره باندې پوه شو کنه نو دا خبره ځان سره یاد وساتئ یاد په خپل ذهن کې دا کېده وای په خپل ذهن کې ګوره دا انتهایی دا خبر انتهایی لازم ده
چې که یو جسم دی سپیریکل باډي دا نو په دې باندې ډایرکټ فورس چاته لګي اپورډ ډایرکشن کې ټیک شو 6 پای ایټا آر وی او د دې ویټ بچته لګي ډاون W = mg خو کچري په دې کې که اکسلریشن میکسیمم او ویلاسټي به مینیمم خبر باندې پوه شو کنه بیا چې کله یو داسې پوینټ راشي چې په دې باندې اکسلریشن څه شي اکسلریشن په دې باندې صفر شي اکسلریشن څه شي صفر میټر پر سیکنډ سکوير شي نو ویلاسټي به شي ویلاسټي به میکسیمم شي خبر باندې پوه شو کنه ویلاسټي به میکسیمم شي نو دا میکسیمم ویلاسټي ته چې کومه موږ سوایو د موږ وایو ټرمینل ویلاسټي څورته ټرمینل ویلاسټي دی خبر باندې پوه شو کنه نو سمپل ساده خبره ده چې ټرمینل ویلاسټي چې کومه کنسپټ ده د برپور طریقې سره تاسو په پیژاندو او تاسو په دې اکویشن دا کوم چې ما پروف کو دا کوم چې ما ثابت کو د دې چې کوم کنسپټ ده په غیبه تاسو پورا ورسېده چې اصل کې ټرمینل ویلاسټي ډیپند په څه باندې کوي ډینسټي سایز ګریویټي اینڈ ویسکوسټي اف د میډیم خبر باندې پوه شئ کنه نو په دې کې اصل کې د ابجیکټ او د میډیم دواړو ذکر شوی دی نو یارانو دا نن چې کوم لیکچر هله دې دا به تاسو پرپور طریقې سره انجوای کړئ او یو کوېشن چې کله تاسو دراشي چې وات از ټرمینل ویلاسټي ایکسپلین نو باقاعده تور باندې میتھمیټیکلی تاسو دا پروف کولای شئ خبره باندې پوه شئ کنه نو دا لیکچر کچري تاسو خوښ شوی او ها یو خبره کچري چاته اوس هم کنفیوژن ایکسترا پوینټس د چا په ذهن کې راځي نو باقاعده تور باندې په کمنټ سیکشن کې ضرور د موږ سره شریک کړئ ځکه چې باغې بحث مباحثه پکار ده خبره باندې ورسېدئ نو که دا لیکچر تاسو خوښ شوی او سنس گیننګ تاسو کړی نو یو ریکویسټ تاسو ټولو ته چې زموږ چینل سبسکرایب کول ظاهر نه کوي بیل آیکن پریس کوي چې پر روان ټیم کې کوم دغه نیو اپډیټس چې تاسو ته په ټیم باندې ملاويږي خپل خیال ساتئ په الله مسپارم د الله پامان